السلام علیکم. نن لیکچر چې کوم دا سپیشل د زنانو د پاره د مطلب د خوځو د پاره دی هغه ولې ځکه چې نن لیکچر کې به موږ دا وایو چې په ماشوم کې چې کوم نو پیدایشي د زړه مسله چې کوم څنګه پیدا کیږي د زړه بیماری ډیس اورډر پکې چې کوم څنګه پیدا کیږي یعنی مطلب دا دی پیدایشي چې کوم دا څنګه کیږي موږ چې د ماشوم په زړه کې چې کوم یا یو چمبر ني یا پکې چې کوم نو موږ چې کوم وال دي یا چې کوم موږ چې کوم لارج ویسلز دي هغه چې کوم تنګي یا چې کوم نو بلاکی پیدایشي یا چې کوم موږ پزړه کې چې کوم سپټم دی یعنی مطلب چې کوم سپټا کوم پردې چې کوم نه لګی دی چې هغه اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کوم نه هغه په ذریعہ جدا دی هغه چمبر چې کوم نه جدا دي نن په دې معنی خبره کوم چې ماشوم کې چې کوم نه د زړه د مسلې چې کوم نه پیدایشي څنګه پیدا کیږي او بیا چې کوم نه مور د پاره چې کله پریګننسي یعنی مطلب دا چې کله حمل دوراني نو په هغه ټایم کې چې کوم نه د دې مور د پاره د دې زنانه لپاره چې کوم نه کم کارونه چې کوم نه کول پکار دي کم چې کوم نه دي کول پکار د کم چې کوم نه ځان بچ کول پکار دي چې چرته ماشوم کې چې کوم نه دا مونږه کنجنټل هارت ډیزیز چې کوم نه پیدا نشي یعنی پیدایشي د زړه مسله پکې چې کوم نه پیدا نشي نو کم کارونه به چې کوم نه هغه مور چې کوم نه بیان کوي د پریګننسي په دوران کې ښه نو ټاپک مونږ راسره کنجنټل هارت ډیزیز اوس کنجنټل څه ته وایي کنجنټل مطلب دا دی چې تاسو یو بیماری چې کوم نه پیدا کیږي خو پیدایشي بای برث صحیح ده نو بیماری ته موږ کنجنټل وایو او هارت ډیزیز مطلب د زړه بیماری یعنی مطلب دا چې د زړه بیماری تاسو خو چې هغه چې کوم نه پیدایشي صحیح ده د شارټ کټ کنجنټل هارت ډیزیز شارټ کټ چې موږ سیسډیمو ته ویل کېږي سی مطلب کنجنټل اچ مطلب هارت او ډی مطلب ډیزیز ښه اټ از ا برث ډیفیکټ دا موږ چې کوم نه یو پیدایشي ډیفیکټ خرابتیا ده ان دی هارت پزړه کې لارج بلډ ویسل او چې کومه غړ بلډ ویسل یعنی مطلب مثلا آیوټا شو یا چې کوم نو وین شو نو په دې کې چې کله مسله پیدا شي هغه ته موږ سوال کنجنټل هارت ډیزیز ښه اوس اټ از دی موست کامن برث ډیفیکټ دا چې کوم ډېر موږ عام خرابتیا ده پیدایشي یعنی مطلب دا دی مونږ چې کوم پیدایشي بیماریان دي چې هغه پیدایشي چې کوم نه پیدا کیږي نو په هغه پیدایشو بیماریانو کې کوم بیماریان چې پیدایشي پیدا کیږي نو پای کې دا یو بیماری چې کوم نه ډیره زیاته عامه ده کنجنټل هارت ډیزیز یعنی دا پکې چې کوم نه زیاته صحیح ده دا ګوره قسمه بیماریان چې کوم موږ پیدایشي کنه لکه موږ تیرسیم یا شو دا چې کوم نور بیماریان دي هغه موږ پیدایشي صحیح ده نو دا څنګه موږ پیدایشي ده کنه خدا پکې ټولو کې عامه ده چې کوم نه موږ زیاته کامن صحیح ده وګوره ان لیډینګ کاز اف برث defects دا شان ریلیټډ دا شان چې کومه ډیفیکټ ریلیټډ ډیټس ته یعنی مطلب دا نه چې دا چې موږ څه کم دا دغه برث ډیزیز ده کنه موږ څه برث ډیفیکټ دا چې کوم نه مرګ سره تړل شوی یعنی مطلب دا چې د وجه چې کوم نه اکثر هغه ماشوم چې کوم نه سکیږي هغه بیا مړ کیږي د کوم بیماریان د وجه دا کنجنټل هارت ډیزیز صحیح ده سره چې کوم نه خکېږي سره چې کوم نه مړ کیږي او سره مان چې کوم نه تاسو کوم نه پوهم او زیاتره چې کوم نه موږ څه داسې شه ده چې کوم نه موږ ډیفیکټ ریلیټډ ډیټس ته صحیح ده اوس ته دغه مین وجوهات سری هغه کومي وجې چې دغه د وجنه کنجنټل هارت ډیزیز پیدا کیږي یعنی د زړه د بیماریانو چې کوم نه پیدایشي تور په ماشوم کې پیدا کیږي نو هغه کومي وجې دي او مور له بچ کوم نه کم کارونه پکاري چې هغه پریګننسي په دوران کې نه کنه ګویا یو خو جنټیک مسله چرته جینز وته چې کوم نه راغلی پرس کې یو کس کې چې کوم نه دا مسله واغه د زړه د مسله وا او داغه نه جین چې کوم نه د ماشوم در ترانسفر شو داغه نیا نکنه یا پلان یا مون ترانسفر شو دغه د وجنم کې دي شي دا شان کروموسومل ډیس اورډر د وجنه چې کوم نه هم کې دي شي ګوره مونږ نمبر اف کروموسوم څومره دي 23 دي بیا د دې چې کوم نه جوړې دي مونږ رسای دا 23 چې کوم نه مونږ سره جوړې دي نو په یو جوړه کې چې کوم نه 2 کروموسوم دي په یو جوړه کې 100 کروموسوم دي 2 کروموسوم دي ټوټل څومره جوړې دي 23 دي 23 له چې په 2 کې ضرب ورکړي سره 46 راځي ځکه چې 2 جوړې دي په کې صحیح ده نو کروموسومل ډیس اورډر مطلب دا دی چې کله کروموسوم تعداد یا هغه سیوا شو یا کم شو یعنی موږ ټوټل 23 جوړې شوې او په دې کې ټوټل چې کوم نه 46 کروموسوم رالل او چې دا کروموسوم یا سیوا شو یا کم شو دي موږ کروموسومل ډیس اورډر وایو د دې وجه نم چې کوم نه کنجنټل هارت ډیزیز پیدا کیږي لکه فار ایگزامپل موږ ډاون سنډروم شو ډاون سنډروم چې کوم نه په دې کې د کروموسوم نمبر څه کېږي هغه انکریز کېږي هغه چې کوم نه سیوا کېږي چې د موږ چې کوم نه ټرایسومي 21 وایو ټرایسومي 21 مطلب څه دی نو ګوره تاسو ته ما وې چې څومره چې کوم نه موږ جوړې دي د کروموسوم 23 دي دا 23 یعنی چې کومه یو جوړه ده هغه کوم 2 کروموسوم دي دا شان چې کومه بل دا دویم نمبر هغه کوم 2 کروموسوم دریم نمبر 23 پورې چې کومه په دې کې موږ 100 کروموسوم دي 2 کروموسوم دي صحیح ده اوس چې کومه 21 نمبر جوړه ده سیم نمبر جوړه 21 نمبر جوړه نو په دې کې یو کروموسوم سی واشي په دې کې 2 په ځای 3 کروموسوم دي چې اوس 3 کروموسوم شو نو تاسو ماته وا ټوټل به څومره کروموسوم سي 47 کروموسوم بشي کنه نو د لکه کروموسوم په یو چې کوم نه سی واشو دغه د وجه موږ ډاون سنډروم چې کوم نه پیدا کیږي نو د دې د وجه نم چې کوم نه دغه
کنجنټل هارت ډیزیز چې کوم نه پیدا کیدی شي صحیح دا هغه چې کوم نه کاس کول شي د سره وجه نه د کروموسومل ډیس آرډر د وجه نه او ډاون سنډروم د سره مثال درکړم چې پوهې شي دا ځان سرټن میډیکیشنز دي یعنی مطلب دا دی داسې دوايانې دي چې هغه پریګننسي په دوران کې چې کوم نه استعمالول چې کوم نه هغه نه پکار صحیح دا نو هغه چې کوم نو دا تاسو کنجنټل هارت ډیزیز پیدا کول شو ګره ډیورینګ پریګننسي لکه مثلا مونږه داسې دوايانې دي کنه چې هغه مونږه کیټګوري ایکس کې چې کوم نه چولې دي کیټګوري ایکس کې چې کوم نه مونږه هغه قسمه دوايانې راځي چې دا به تر پریګننسي په دوران کې چې کوم نه استعمال کوي چې دا تاسو استعمال کوو بیا کې دي شي کاز جوړې دي شي چې آی ماشوم د چې کوم نه کنجنټل هارت ډیزیز دغه پسره کې چې کوم نه مسله چې کوم نه پیدا شي لکه مثلا مونږه آیسوټرټیناین چې کوم نه موږ څه قسم د دوايي چې دا کیټګوري ایکس کې راځي دا شان چې کوم نه تالیډوماید او آیسوټرټیناین دا موږ چې کوم نه څه قسم د دوايانو چې دا په کیټګوري ایکس کې راځي او دا د پریګننسي په دوران کې چې کوم نه استعمال دا شان نه علاوه چې کوم نه نور راځي دا تاسو ما مثال لکه موږ په سټیټین کې چې کوم نه راځي لکه موږ ټروسټیټین شو وغیرہ دا شان نور چې کوم نه راځي نو دا دوايانو تعالی څه کار کوي دا اناټومیکل ډیفیکټس اف هارت دا چې کوم نه ستاسو د هارت هغه اناټومي څه کوي هغه چې کوم نه خراب نه چې د هارت اناټومي تعالی خراب کړه دنه سيزه په خراب کړو خو دا ته موږ کنجنټل هارت ډیزیز وایو چې پیدا شي دا چې کوم نه پیدا شي نو د ځان نه بچ کوم نه مور بس کار کوي د ځان نه بچ کوم نه دوايان نه استعمال کوم دوايان چې د ډاکټر ریکمنډ کوي صرف هغه دوايان بچ کوم نه استعمالای صحیح دا شان چې کوم نه ډرګ ابیوز ډیورینګ پریګننسي ډرګ ابیوز مطلب دا دی د نشي سيزونه چې کوم نه استعمالول یا ته دام مراد غسه شي چې غلطي دوايان چې کوم نه استعمالول ځان نه چې کوم نه دوايان استعمالول یا چې کوم نه نشه کول پریګننسي په دوران کې تغیر وجنم چې کوم نه کنجنټل هارت ډیزیز پیدا کیږي د کومه څه کوکین او الکوهول شراب وغیرہ دا موږ څه کوم نه نشي دي کنه کوکین او الکوهول دا موږ نشي دنده نشي چې تر پریګننسي په دوران کې چې کوم نه د مور کین نو د دې د وجنم چې کوم نه کنجنټل هارت ډیزیز چې کوم نه پیدا کیدی شي دا شان چې کوم نه وایرل انفیکشن دا چې کوم نه وایرل انفیکشن هم کیدی شي مطلب دا وایرس سامان اٹیک هم کیدی شي د پریګننسي په دوران کې درمانه وایرس کوم نه اٹیک وکړه لایک کوم روبیلا موږ څه قسم د وایرس ډیورینګ پریګننسي دې درمانه اٹیک وکړه نو هم تا چې کوم نه کنجنټل هارت ډیزیز چې کوم نه پیدا کیدی شي دا شان چې کوم نه نان کلوزر اف فورامین اوویل چې تاسو څه کلا فورامین اوویل چې کوم نه څه شي هغه چې کوم نه بند نشي اوس فورامین اوویل چې کوم نه څه دي لکه فار ایگزامپل موږ به اسې چې کوم نه دا والو کنه چې دا موږ خره چې کوم نه سره شو فار ایگزامپل دا چې کوم نه موږ سره شو صحیح دا پکې سلور چمبر نو موږ چې کوم دا اټریم دی دا چې کوم موږ سره اټریم دی او دا یو د دې ترمنځ چې کوم نه یو سوري څه شي موږ سره یو سوري دا سوري ته څه ویل کېږي فورامین اوویل ورته ویل کېږي نو دا سوري چې کله د پریګننسي په دوران کې په ماشوم کې چې کوم نه موجود دي خو د پیدایش سره چې کوم نه دا سوري سي دا فورامین اوویل سي کې دا بنديږي یا چې څنګه ماشوم دا پیدا شي نو هغه ټیم سره چې کوم نه سي کې فورن چې کوم نه دا فورامین اوویل چې کوم نه بنديږي نو چې کله دا فورامین اوویل بند شي نو د ته موږ ډي اکسیجنیټډ بلډ او د ته اکسیجنیټډ بلډ د موږ د هارت اناټومي کې چې کوم نه ټول ایکسپلین کړی و نو چې دا اوویل بند شو فورامین اوویل نو اوس په اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ باندې مکس کیږي خو چې اوس کله نان کلوزر شو دا چرته بند نشو ماشوم پیدا شو وخت تیر شو او دا سوري چرته دغه فورامین اوویل چې کوم نه بند نشو نو بیا اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ مکس کیدی شي نو مطلب د زړه مسله پیدا کیدی شي دا موږ څه پیدایشي بیماری ده د زړه دا موږ څه کنجنټل هارت ډیزیز چې کوم نه کاس کوي وره موږ چې کوم اټریل سپټل ډیفیکټس دي یعنی مطلب موږ د اټریل کوم چې اټریم دی د دې چې کوم دا سپټم دی چې په دې سپټم کې موږ چې کوم دا پردي او پردو کې چې کوم دا سوري د دوه اټریم ترمنځ چې کله دا چې کوم نه تاسو بند نشو نه غیر وجنم چې کوم نه کېدی شي دا مسله شو دا شان ventricular septal defect په ventricle کې چې کومه septal لګیدلی دا موږ څه ventricle دي کنه د دې ventricle ترمنځ موږ چې کوم نه پردې لګیدلی دي اوس چې کله هغه پرده چې کوم نه پای کې خرابتیا چې کوم نه پیدا شو یعنی هغه پرده چې کوم نه صحیح growth نه لکه هغه صحیح نه پیدا شوی او هغه پکې دلته نشته چې دلته پکې نشته نو تاسو چې کوم دا دوه ventricle دي په یو کې oxygenated blood د بلکې deoxygenated blood نو دا خو به دا مکس کیږي کنه نو بیا هم تاسو د ځړ مسله شو دا موږ څه congenital heart disease شو چې کله تاسو ventricular septal defect پیدا شو دا شان چې کوم نه چې کله obstruction یا چې کوم نه stenosis وشي obstruction مطلب دا چې کله رکاوټ چې کوم نه پیدا شي او stenosis مطلب د تنگ یا چې کوم نه رکاوټ پیدا شي یعنی بند شي یا چې کوم نه stenosis وشي تنگ شي څه چې کوم نه تنگ شي هارت وال یا د زړه وال چې کوم نه شي آی کې رکاوټ پیدا شي یعنی هغه بند شي یا تنگ شي یا چې کوم نه مونږه چې کوم لارج ویسل یعنی artery شو دا شان چې کوم نه مونږه وین شو یا په هغه کې په arteries کې او په
وینز کې چې کوم نه چلو شو obstruction وشو رکاوټ پکې پیدا شو یا پکې چې کوم نه stenosis وشو سوري دلته خیر ختم نه پورته نه یا پکې obstruction شو یا پکې stenosis شو obstruction مطلب دا یا پکې رکاوټ چې کوم نه پیدا شو بند شو یا stenosis پکې شو یا چې کوم نه تنگ شو چې کله دا چل او شو نو چې کوم نه تا خاصه چې کوم نه د زړه بيماري به خاصه پیدا کیږي چې کله تا خاصه پکې چې کوم نه دا چلو شو ماشوم دا خاصه چې کوم نه پیدا شو او هغه دوران کې چې کوم نه څه چلو شو هارت والے چې کوم نه تنګو یا چې کوم نه رکاوټ پکې یا چې کوم نه بندو یا هارت چې کوم نه هغه تنګ وا یا بند وا یا دا شان وینز چې کوم نه دم پس انداز نه کیږي یا دا شان وینز هغه چې کوم نه یا تنګو یا چې کوم نه بنو یا پک رکاوټ چې کوم نه پیدا کیدو پیدایشي چې کوم نه ماشوم کې دا مسله پیدا شو نو دا مونږ چې کوم نه څه شه کنجنټل هارت ډیزیز ده صحیح ها نو ګدا مونږه څنګه مین وجوهات دي دا برانی می چې ته کومه دا کارونه مور د لپاره پکار دي او دا لاندې دا می چې ته کوم اوې نو دا مونږه دا څنګه هغه مسائل چې دا مسائل پکې چې کوم نه پیدا کیږي اوس ته دې مسائل په بنیاد باندې مونږه کنجنټل هارت ډیزیز چې کوم نه درې قسمه دي درې قسمه بیماریاں دي مونږه صحیح دا ته دې وجوهات په بنیاد باندې څنګه نو زموږ پوهو یا مونږه چې کوم نه هایپوپلیزیا دا بل مونږه سا obstructive defects یا چې کوم نه مونږه سا stenosis او بل چې کوم مونږه ډیفیکټس ان سیفټ دا درې قسمه چې کوم نه مونږه د زړه بیماریاں دي سره وجه نه پیدا کیږي نو وجوهات تاسو ماوي او د مسره بیا بیل لیکي تاسو به چې کوم نه پوښتنه سیدا هایپوپلیزیا دا مونږه څنګه چې کوم نه د زړه د بیماری چې کوم نه قسم نه پیدا شي په دې کې څه چلو شو ګوره د نوم نه هایپو مطلب سلو یعنی په دې کې مونږ سیل ډیویژن چې کوم نه شي هغه سلو شي سیل ډیویژن از ریډیوسډ نو لکه چې اوس په ماشوم کې سیل ډیویژن چې کوم نه هغه ریډیوس شو چې سیل ډیویژن ریډیوس شو نو اوس خو په دې کې ارګن چې کوم نه کمپلیټ چې کوم نه جوړیږي نه خامخا مسله پیدا کیږي نو په دې کې څه چلو شي رائټ اینڈ لیفټ وینټریکل فیل مونږ چې کوم نه رائټ اینڈ لیفټ وینټریکل چې هغه فیل شي ټو ډیولپ پراپرلی چې هغه چې کوم نه پراپرلی چې کوم نه ترقی وکړي یعنی مطلب دا رائټ او چې مونږه سره رائټ وینټریکل له یا چې کوم نه لیفټ وینټریکل له هغه صحیح طریقې سره چې کوم نه ډیولپ نشي یا پکې چې کوم نه ته وې شي چې یو چمبر پکې چې کوم نه مکمل جوړ نشي بچ صحیح ډیولپ نشي نو کار نه کوي مطلب دا چې یو چمبر پکې چې کوم نه نشته صحیح دا نو هایپوپلیزیا چې کوم نه دا داسې د زړه بیماری ده پیدا شي چې په دې کې چې کوم نه نو د زړه یو چمبر پکې چې کوم نه هغه کار نه کوي یا ته وې شي زړه یو چمبر پکې چې کوم نه ني صحیح دا او دا موږ سره ریئر مطلب دا نایاب ده یعنی ډیر زیاته کم نه په ډیرو زیاتو کم خلکو کې بټ موست سیریس فارم او دا ډیر زیات چې کوم نه موږ سیریس یعنی مطلب دا ډیر زیات چې کوم نه موږ خطرناک دی صحیح دا د زړه پکې چې کوم نه یو چمبر یا نشته یو چمبر چې کوم نه کار نه کوي یا چې کوم نه لیفټ وینټریکل یا چې کوم نه رائټ وینټریکل نو چې زړه کار نه کوي نو دا خو به خود چې کوم نه مسله پیدا کیږي صحیح دا د دې کمپلیکیشنز یعنی مطلب دا د دې وجه نه څه کېدای شي هارت فیلیر کېدای شي ستاسو زړه چې کوم نه فیل کېدای شي هغه چې کوم نه کار پرې دی دغه د وجه نه تاسو چې کوم نه ډیټ کېدای شي خدای هایپوپلیزیا چې کوم نه ډیرو کم کسان ده کې دا چې کوم نه مونږ سره ریئر ده یعنی مطلب دا ری چې مونږ سره دا کنجنټل هارت ډیزیز نه دا په سلو کې یو کس کې په سلو کې چې کوم نه یو کس چې کوم نه کېدای شي چې هغه د زړه چې کوم نه یو پیدایشي بیماری ورته پیدا شي خو د زړه پیدایشي بیماریانو کې چې کوم نه هایپوپلیزیا ده دا په سلو کې نه دا په زورو کې چې کوم نه یو کس کې یعنی دا چې کوم نه ډیره زیاته کم چې کوم نه کېدای شي خو چې کوم نه ډیره زیاته خطرناک ده د کمپلیکیشن سره نه تا ما وی هارت فیلیر ده چې کوم نه پیل کېدای شي د دې لپاره اپریشن چې کوم نه بیا کېږي نو اپریشن چې کوم نه اکثر د دې لپاره لازمي چې کوم نه بیا اپریشن خو هغه اپریشن هم چې کوم نه هغه بیا کار نه کوي کس پکې چې کوم نه ماشوم چې کوم نه مړ کېږي ځکه چې مسله چې کوم نه خطرناک ده نو یو قسم مونږه سره هایپوپلیزیا شو نو هایپوپلیزیا مونږه چې کوم نه داسې هارت کنجنټل ډیزیز دی چې په دې کې د زړه چې کوم نه یو چمبر صحیح طریقې سره چې کوم نه هغه نه ډیولپ کېږي یا چې کوم نه مونږه سره رائټ وینټریکل یا چې کوم نه لیفټ وینټریکل بل مونږه سره obstructive defects یا وته چې کوم نه stenosis چې کوم نه هم ویل شي obstructive defects مطلب سره چې تا چې کوم نه رکاوټ یا د چې کوم نه بلاک شي د زړه وال د بلاک شي یا چې کوم مونږه سره arteries دی وینز دی هغه د چې کوم نه بلاک شي یا په stenosis وشي هغه چې کوم نه تنګ پیدا شي ماشوم کې چې کوم نه داسې دا تنګ نو ګره یا په هارت وال چې کوم نه شي دغه stenosis وشي هغه په تنګ پیدا شي یا artery یا دا څنګه او ګره veins are abnormally narrowed هغه چې کوم نه abnormally چې کوم نه تاسو narrowed چې کوم نه پیدا شي تنګ دغه چې کوم نه پیدا شي یا دغه چې کوم نه بلاک شي نو چې تاسو رګونه یا د زړه وال دا دغه چې کوم نه تنګ پیدا شو یا دغه چې کوم نه په دې کې چې کوم نه دا بلاک پیدا شو
رکاوټ پکې پیدا شو. نو لکه د زړه مسله به چې کوم دی پیدا کېږي نه، نو دغه زړه مسلې ته بیا موږ څه وایو چې کله رګ چې کوم دی نو سي هغه چې کوم دی تاکې تنګ پیدا شي، معصوم کې چې کوم دی نو زړه وال پکې تنګ پیدا شي، یا چې کوم آرټریز او وینز کوم رګونه دي هغه پکې چې کوم دی تنګ پیدا شي، هغه کې څه رکاوټ پیدا شي، نو هغه بیماري ته موږ obstructive defects یا ورته stenosis چې کوم دی نو وایو. د دې کمپلیکیشن څه دي؟ نو د دې د وجې نه یعنې د دې خطرات څه دي؟ د دې د وجې نه څه کېږي؟ کارډیومیګالي چې کوم دی نو کېږي. کارډیومیګالي مطلب دا دی چې د زړه سایز چې کوم دی سیوا کېدی شي، ځکه چې زړه باندې بوج سیوا یو والی چې کوم دی نو سره هغه تنګ دی، نو زړه به چې کوم دی زیات زور لګوي، یا بار آرټري چې کوم دی نو هغه تنګ راکې بلاکیج دی، نو زړه به بیا هم چې کوم دی زیات زور لګوي، نو چې دی زیات زور لګوي زیات پمپینګ چې کوم دی نو کوي، نو سایز به د ده څه کېږي؟ هغه به چې کوم دی سیوا کېږي د نارمل سایز نه، هغې ته بیا موږ کارډیومیګالي چې کوم دی وایو. او دا شان د دې وجې نه هایپرټینشن هم پیدا کېدی شي، ستا بي پي چې کوم دی نو هم های کېدی شي، دا ماشوم چې کوم دی نو پیدایشي به چې کوم دی بیا بي پي های، ولې چې هلته مسله ده پکې، صحیح ده. چې کله تا خره داسې قسمه مسله په زړه کې پیدا شوه چې د زړه هغه وال چې کوم دی هغه تنګ دی، یا پکې چې کوم دی نو رکاوټ پیدا دی، یا رګونه تنګ دي یا رکاوټ پیدا دی، نو هغې ته موږ obstructive defects یا ورته چې کوم دی نو stenosis ورته چې کوم دی نو وایو، صحیح ده. او د دې لپاره چې کوم دی نو میډیسنس چې کوم دی نو استعمالېږي زیاتر، او که نه میډیسن سره بیا کار نه کوي نو بیا ورته سرجري چې کوم دی نو کېږي. دا شان بل هم د زړه بیماري د ډیفیکټس ان سپټا وګوره. دا د دې نه مخکې تاسو ما دا خبرې وکړې چې کله په سپټا کې ډیفیکټس پیدا شي یا سپټا چې کوم دی نو خرابه شي. سپټا چې کوم دی نو څه ته ویل شي؟ دا ته ما وویل سپټا جمع ده او واحد ته چې کوم دی نو سپټم وایي. سپټم مطلب ساده دی دیوال یا پرده ورته چې کوم دی ته ویل شي. نو ته دې د والونو ترمنځ د سوري دا چې کوم چمبر دي ته دې ترمنځ پردې لګېدلې چې دا چمبر چې کوم دی یو بل سره چې کوم دی یو ځای نه شي، صحیح ده. هغې ترمنځ څه لګېدلي؟ پردې لګېدلي چې دا چمبر چې کوم دی یو بل سره یو ځای نه شي، ځکه چې دې طرف ته چې کوم چمبر دی هغې کې ډي اکسیجنیټډ بلډ دی او دې طرف ته چې کوم چمبر دی هغې کې اکسیجنیټډ بلډ دی. نو لکه که دې ترمنځ دا پردې لرې کړې نو بیا خو په اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ به مکس کېږي، نو بیا چې کوم دی نو فایده څه شو، صحیح ده. نو دا پکې لګېدلي، دا پردې پکې لګېدلي. اوس چې کله پیدایشي ته یو ماشوم کې چې کوم دی دا پردې پکې چې کوم دی خرابې پیدا شي، یا پکې یو پرده چې کوم دی نو پیدا نه شي، نو هغه بیماري ته موږ څه وایو؟ ډیفیکټ ان سپټا ورته چې کوم دی نو وایو، صحیح ده. په دې کې څه چلو شي؟ ګوره سپټا څه کار کوي؟ سپټا سپریټس موږ چې کوم دا پردې دي سپټا ته ما وویل دا پلورل ناون دی، سینګولر موږ سپټم دی، صحیح ده. نو موږ چې کوم دا سپټا کومې پردې دي سپریټس دا موږ جدا کوي رایټ اینډ لیفټ سایډز د اف دی هارت، د زړه چې کوم دی رایټ او لیفټ سایډ څه کوي؟ هغه چې کوم دی جدا کوي. لکه ګوره موږ دا دوه پردې چې کوم دی لګېدلي، یو چې کوم دی نو موږ څه انټر اټریل سپټم ډیفیکټ، آی مطلب سره انټر دی، ای مطلب سره اټریل دی، اس مطلب سره سپټم. یو سپټم چې کوم دی هغه موږ کوم ځای کې لګېدلی؟ هغه موږ ته د اټریم ترمنځ لګېدلی، دا یو اټریم دا یو اټریم ته دې ترمنځ لګېدلی ده چې هغې ته چې کوم دی موږ انټر اټریل سپټم وایو. چې کله هغې کې ډیفیکټس خرابتیا چې کوم دی پیدا شي نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ انټر اټریل سپټم ډیفیکټس ورته چې کوم دی وایو. یا خو موږ چې کوم دی انټر اټریل سپټم ډیفیکټ وشي، یا چې کوم دی موږ انټر وینټریکولر سپټم ډیفیکټ وشي. وګوره وینټریکولر یعنې مطلب دا دی د وینټریکل ترمنځ چې کومه پرده چې کوم دی دلته کې لګېدلې ده، صحیح ده. لکه فرض کړئ لکه دا پرده چې کوم دی نو لګېدلې ده داسې او داسې پورته ترې دا پورته چې کومه پرده لګېدلې ده د دې اټریم او د دې اټریم ترمنځ، نو دې ته چې کوم دی نو موږ انټر اټریل سپټم چې کوم دی وایو. او د وینټریکل ترمنځ چې کومه پرده لګېدلې چې دا دواړه وینټریکلز یو بل نه جدا کړي دي، دې ته موږ چې کوم دی نو انټر وینټریکولر سپټم ورته وایو. او چې کله دا خراب شي نو دې ته بیا موږ انټر وینټریکولر سپټم ډیفیکټس ورته چې کوم دی نو وایو، صحیح ده. نو په دې بیمارۍ کې چې کوم دی موږ دا دوه کنډیشن دا دوه کارونه کېږي چې یا خو موږ چې کوم دی نو انټر اټریل سپټم ډیفیکټس کېږي، یا چې کوم دی انټر وینټریکولر سپټم ډیفیکټس چې کوم دی کېږي. یعنې مطلب دا دی چې کوم دا پردې دي په دې بیمارۍ کې دا پردې څه شي؟ دا پکې چې کوم دی نو خرابې شي. یا دغه شان هول ریمین ان سپټا، یعنې مطلب دا دی چې په دې سپټا کې چې کوم دی څه پاتې شي؟ هول سوریې پکې چې کوم دی نو پاتې شو. نو لکه چې سوریې پکې پاتې شو نو بیا خو اکسیجنیټډ ډي اکسیجنیټډ بلډ بیا چې کوم دی نو مکس کوي د دې د وجې نه، نو دا چې کومه بیماري ده دې ته موږ ډیفیکټس ان سپټا چې کوم دی وایو. د دې کمپلیکیشن خطرات څه دي؟ دا ته ما وایي مکسینګ اف بلډ، دغسې به اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ بلډ څه کېږي؟ هغه بدن ښه چې کوم دی نو ګډوډېږي. نو اوس ته پوه شو په دې درې واړه بیماریانو باندې. نو ساده مطلب دا دا درې واړه د زړه بیماریانې دي، خو چې کله پکې چمبر صحیح ډیولپ نه شو نو هغې ته موږ هایپوپلیزیا وایو. او چې کله پکې تا ښه چې کوم دی نو وال تنګ و یا رکاوټ و یا رګ تنګ و یا هغې کې چې کوم دی رکاوټ و نو هغې ته موږ obstructive defects یا stenosis وایو. او چې کله تا ښه پرده چې کوم دی نو هغې کې ډیفیکټس و هغې کې خرابتیا و هغه صحیح نه وه پیدا هغې کې سوریې و نو هغې ته موږ ډیفیکټس ان سپټا چې کوم دی نو وایو، صحیح ده. نو دا چې کوم دی نو موږ دا درې قسمه د کنجنټل هارت ډیزیزز دي، صحیح ده. د وجوهاتو په وجه باندې موږ چې کوم دی نو تقسیم کړي دي. او مین وجوهات یې څونه هغه مې ته چې کوم دی نو پورته ووایي چې مور به چې کوم دی نو څه کار کوي. نو بس
ساده مطلب دا چې نشو مشونه به چې کوم دی ځان ساتي او اسې بې فضوله دوايانې به چې کوم دی نه استعمالوي. اسې موږ ته پکار ده چې موږ بې فضوله دوايانې چې کوم دی نه استعمالوو. ډاکټر چې ورته کومې دوايانې ریکمنډ کوي هغه به چې کوم دی استعمالوي. او بل دغه شان جنټیک ډیس آرډر چې کوم دی هم کېدای شي یا کروموسومل ډیس آرډر چې کوم دی هم کېدای شي. صحیح ده. د دې علاج سره چې کله ماینر ډیفیکټ دي یعنې مطلب دا دی چې کله لږه غونډ کې چې کوم دی نو سي هغه څه خرابتیا یا نو ریکوایر نو ټریټمنټ هغې دپاره د ټریټمنټ ضرورت نه لکه څنګه د ټریټمنټ ضرورت نه. نو تاسو ته ما ووایي چې په دې یو کې چې کوم دی نو مونږ څه سوریې چې کوم دی نو پاتې شي. مطلب دا دی مونږ څه فورامین وال چې کوم دی نو دا اویل دا فورامین اویل چې کوم دی څه شي دی چې کوم دی نو مونږ څه بند نه شي. نو کله ناکله داسې چلو شي چې څنګه ماشوم پیدا شي نو دا سوریې پکې او دا وخت سره سره چې کوم دی څه شي په خپله باندې چې کوم دی بند شي چې کله ماینر کیس صحیح ده معمولي غونډه کیس نو بیا دا خپله چې کوم دی ښه شي دې دپاره چې کوم دی څه ټریټمنټ چې کوم دی ضرورت نه چې کله ماشوم پیدا شي نو دا اکثر چې پکې کومه مسله پیدا شي هغه چې کوم دی نو خپله چې کوم دی هغه شي. خو که نه هغه مسله چې کوم دی سیوا وه هغه میجر ډیفیکټس هغه چې کوم دی غټه خرابتیا وه نو بیا ریکوایر میډیکیشن د هغې لپاره دوايانې چې کوم دی نو بیا استعمالیږي او یا چې کوم دی د سرجري ضرورت ورته چې کوم دی هم راتلی شي. لکه مونږ څه هایپوپلیزیا چې کوم دغه دی کوم مونږ څه جنټیک هارټ ډیزیز دی نو په دې کې زیاتره چې کوم دی نو څه چل کېږي د سرجري چې کوم دی نو زیات ریکوایر چې کوم دی نو راځي. صحیح ده. سرجري پکې چې کوم دی نو زیاته پکار اول خدای کوشش کوي چې په دوايانو باندې وشي. که دوايانو باندې نو بیا پکې سرجري کوي خو بیا هم هغه اکثر بیا هم چې کوم دی ناکامه شي ځکه چې دا کیس چې کوم دی نو دا ډېر مونږ څه چې کوم دی سیریس خطرناک دی. صحیح ده. او نازک دی مونږ څه ډېر زیاته نو دې د وجې نه چې کوم دی نو مرګ سره تړلې خبرې دي. نه ماشوم اکثر چې کوم دی بیا مړ شي په دې وجه باندې تاسو ما وګوره دا ډیفیکټ ریلیټډ ډیټس دا چې کومه خرابتیا ده دا څه سره چې کوم دی ریلیټډ ده مرګ سره چې کوم دی نو ریلیټډ ده د زړه چې مونږ څه کوم دی دا خرابتیا نه دي. نو آی هوپ چې نن به تاسو چې کوم دی نو په دې باندې پوه شوي یا دا به مو پېژندلي یا چې مونږ څه کنجنټل هارټ ډیزیزز چې کوم دی نو څه ته وایي یعنې ساده مطلب دا دی چې کومې مونږ د زړه چې کوم دی نو پیدایشي بیماریان دي هغه د سره وجې نه چې کوم دی نو پیدا کېږي او هغه بیا چې کوم دی نو څو قسمه دي او بیا د دې علاج چې کوم دی نو حساب کتاب دی علاج چې کوم دی نو څنګه کېږي نو بس سیویر کیس بیا اپریشن سرجري ورته چې کوم دی ضرورت دي او که دوايانو په ضروري سره کېږي دوايانې ورته چې کوم دی استعمالېږي. نو آی هوپ چې دې باندې به چې کوم دی نو پوه شوي انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به چې کوم دی مونږ په بلو بیبي باندې چې کوم دی نو خبره کوو یعنې مطلب دا دی هغه ماشوم چې کوم دی اودي یا شین کلر کې چې کوم دی نو ولې پیدا کېږي هغه کې چې کوم دی څه مسایل دي هغې باندې به ځان پوه آی پورې مونږ اجازت راکوي وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر واحسن الجزاء.